ولا اله غیره د الله تعالی نه علاوه بل اله نشته. د دې معنی دا نه ده چې الله تعالی نه علاوه خلقو نور اله نه دی جوړ کړي، بلکې د دې معنی دا ده چې الله تعالی نه علاوه نور د اله جوړولو لایق نه دي. اسی خو بنی اسرائیل هم د حضرت موسی علیه السلام نه دا درخواست کړی وو، اجعل لنا الها کما لهم الهه، او لکه څنګه چې نور خلقو د ځان لپاره خدایان جوړ کړي دي چې هغه د عبادت کوي، هغه خپل حاجات دغه اله ته ظاهروي، قسم قسم شکلونه دي. وای دا څه ته مونږ ته هم یو اله جوړ کړ چې مونږ د عبادت کوو، مونږ خپل حاجات ورلو، خپل حاجات په پوره کوو. نو د دې مطلب دا ده چې الله تعالی نه علاوه بل اله د عبادت لایق نشته. یعنی خلقو په خپل یو اله جوړول دا یو بیل شیز ده، او حقیقتا اله دا یو بیل شیز ده. سوره آل عمران کې الله جل جلاله فرمایي شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. الله پاک هم د دې خبرې گواهی ورکوي، او داسې فرشتي او اهل علم دا هم گواهی ورکوي چې الله تعالی نه سوا بل د عبادت لایق نشته، او هغه الله تعالی ده چې کوم په خپل انصاف سره د ټول عالم نظام سنبال کړی ده. او داسې سورة الصافات کې ده ان الهکم لواحد، ای بشکه د تاسې معبود چې کومه ده دا یو ده. د دین دا معلومه شوله چې الله جل جلاله ذات دا تنه تنها ده، د دو هیڅوک شریک نشته. په ذات کې هم د تنه تنها ده، د هیڅوک شریک نشته. په نمونو کې هم د هیڅوک شریک نشته، او په صفاتو کې هم د هیڅوک شریک نشته. دا عقایدو سلسله چې کوم مونږ شروع کړې ده، دا شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله د عقیده طحاویه شرع عقیده طحاویه په نامه باندې لیکلې ده، او په دې کې په تفصیل سره د حضرت استاجی په طرز باندې د عقیده موجود دي. او ان شاء الله دعا کوي چې الله تعالی مونږ ته د ټولو عقایدو بیانولو توفیق را نصیب کړي.